انجینر صاحب سیلاب چې خلک ډیر زیات ځپلی دی او تاسو دا وخت په یو اهم منصب باندې یې څه به کوئ دې خلکو له به څه ریلیف ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، وختن په وختن موږ تاسو ته ویلي زمینګوري په ښار کې چې کوم سیلاب راغلی، سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي هغې راځي او دلته معاینې کوي. دا وخت را سره د پاکستان وزیر اعظم چې کوم مشیر د انجینر امیر مقام هغې هم راغلي دي، د مکان باغ، لنډیکس، بنګلادیش د دغې علاقو متاثره علاقو دورې وکړي. هغې سره خبرې کوو. انجینر صاحب سیلاب چې خلک ډېر زیات ځپلی دی او تاسو دا وخت په یو اهم منصب باندې یې څه به کوئ دې خلکو له به څه ریلیف ورکوئ؟ موږ به نفس نفیس د ټول نه مخکې چې د دوی سره حاضر یو، د دوی نقصانات ولیده. یو ماشوم پکې مړ دی، هغوی سره هم هغه خاندان سره همدردي او د روز چې کوم لاس نقصان شوی دی د جایداد د املاکو نور هر څه امول ډېر زیات لاس شوی، کورونه خلکو غورځېدلي دي، نور نقصان یې شوی. په هغې هغه ریپورټ جوړېږي. ما دوی ته سټریکټلی وي چې فوراً ریپورټ جوړ کړي او د دې مقامي نوټیبل نمایندګان د هغو په مشاورت سره او انشاءالله تعالی څنګه مخکې نه موږ په دې کې دا د سیلاب دویم فیز دی. اول فیز په اختر کې راغلی و، اوس پورې موږ په هغې کې هم مصروف یو او هر ځای ته تللي وو. هر چا ته چې سم ممکنه وه دا وخت د سیاست وخت نه دی، سیاست نه هټ کړي. زموږ د هر چا فرض جوړېږي د سیاست پارټو دې نه هټ کړي چې د دې متاثرینو مدد وکړو. د هغې مثال دا دی چې نن په دې باران او په دې حالاتو کې موږ دې خلکو سره ولاړ یو، د میسج ورکولو لا چې په دې مشکل کې موږ ستاسو سره یو، تاسو یوازې نه یې، ستاسو اواز به هر ځای ته رسي او چې څه پاسبل مدد انشاءالله تعالی اول مرکز ته. ډېره زیاته مهرباني.